سلامونه ملګرو. بنگلادیش پاکستان لا په پاکستان کې ټیسٹ سیریز کې یو ډېر عبرتناک شکست ورکړی دی. دا شکست پر پاکستان ټیم ځکه نه هیروي چې دا شکست بنگلادیش 23 کاله پس پاکستان ته ورکړی دی او زه د پاکستان منیجمنټ ته حیران یم، د پاکستان کوچز ته حیران یم چې کوم پچ د سپینر دپاره په فیور کې نو هغې دپاره فاسټ بالران ایستلي او کوم پچ چې د فاسټ بالرانو دپاره فیور کې نو هغې دپاره سپینران ایستلي. لکه اوس دا سیکنډ ټیسټ میچ چې کوم دی کې شاهین او نسیم شاه دی ډراپ کړي او دا وکټ چې کوم و د فاسټ بالرانو وکټ و. نو آیا د پاکستان کرکټ ټیم دا کوچز پوهیږي نه یا داسې ایکسپیرینس نشته یا داسې د گلی محلې ټیم دی؟ د شان مسعود بکواس کپتانی، د پاکستان بکواس بیټنګ لاین اپ، د پاکستان بالنګ داسې بالنګ لاین اپ چې په دنیا کې ډېر ښه یادېږي. یو هغه د بنگلادیش غوندې بیټسمنان چې ودرېږي نو بیا ته وکټ نشي غورځولی. مکمل سکور کارډ به سره شریکوم. پاکستان انتهایی بکواس پرفارمنس ټیسټ سیریزو د دوه میچونو چې دواړه ته بنگلادیش ډېر په اسانه باندې وګټل. مطلب داسې هم نه چې میچ یو تھرلینګ سچویشن ته لاړ شي، ډېر په اسانه باندې د بنگلادیش ټیم پاکستان له په پاکستان کې شکست ورکو. لکه داسې لګېده چې دا د انګلینډ او د کینیا میچ دی. داسې مطلب داسې سیناریو جوړه وه. راځو سکور کارډ په سکور کارډ باندې ډیټیل ډسکشن کوو. تاسو له سکرین ښکارېږي په سکرین سکور کارډ وګورئ. پاکستان فرست اننګز کې 274 رنزونه کړي چې په جواب کې ورپسې بنگلادیش په فرست اننګز کې 262 رنزونه وکړل. دیږي کې پاکستان له 12 رنزونو لیډ پاتې و. بیا پاکستان 172 وکړل او 12 ول لیډ پاتې و. نو د پاکستان 184 رن شو، 185 ټارګټ بنگلادیش له چې بنگلادیش 185 ټارګټ په 4 وکټو باندې پوره کړی دی په 56 اورونو کې. جی بیټنګ چا کړی بنگلادیش سره؟ د پاکستان سیکنډ اننګز باندې پرون موږ ډیټیل سره ډسکشن کړی و. بنگلادیش سیکنډ اننګز ذاکر حسن 40 رنزونو باندې اوټ شوی دی. شادمان اسلام په 24 رنزونو، شان ټودای کپتان دی 38 رنزونو باندې اوټ شوی دی. مکمل په 34 رنزونو باندې اور مشفق الرحیم اور شکست چې کوم دی د اخر پورې ولاړو میچ ویننګ بیټنګ چې کوم بیټسمنان چې کوم هغه مشفق الرحیم اور شکست بوجي 22 رنزونه مشفق الرحیم کړي دي او 21 رنزونه شاکب الحسن کړي دي. د پاکستان بالنګ وګورئ جی میر حمزه چې کوم دی 14 اور 46 یو وکټه، خورم شهزاد 7 اور 40 یو وکټه، ابرار 14 اور 40 یو وکټه، محمد علی 17 اور 37 9 وکټ، آغا سلمان 4 اور 17 یو وکټ. جی ابرار اور آغا سلمان پکې د سپینران ورچولي دي چې ابرار 14 اورونو کې 40 رنزونه ورکړي دي وروره اور وکټ یې هم نه لشتي چونکې دا وکټ د سپینر د پاره نه و. نو پاکستان بیټنګ لاین اپ یا بالنګ چې کوم دغه دی یا ټیم 11 پلینګ 11 مطلب ډیسایډ کول نو یا د پاکستان کوچ غلطي ده که څه چې دی نسیم شاه داسې وکټ باندې ډراپ کو، شاهین افریدي په داسې وکټ باندې ډراپ چې هغه د فاست بالرانو د پاره فیور کې تلاغه وکټ. که تاسو له د پاکستان سیکنډ اننګز بیټنګ وخېمه نو دې کې زیاته وکټ چې کوم دی هغه فاست بالرانو ایستلي دي. حسن محمود چې کوم دی د 15 وکټ ایستلي دا د فاست بالر دی. تسکین یو وکټ ایستلي دا د فاست بالر دی. سلور وکټ پکې نه هدرانه د پاکستان ایستلي چې دا هم د نه هدرانه د بنگلادیش فاست بالر دی. د بنگلادیش د طرفه فاست بالر زکه دی چې بنگلادیش سره تر اوسه پورې داسې بالر نور راغلی چې دغه سپیډ 145 146 د پرون چې کم د پاکستان بیټنګ سلور وکټ د پاکستان بیټسمنان اوټ کړي دي هغې کې د سپیډ چې کوم 145 146 کې د بالنګ کړی دی وروره. نو د بنگلادیش فاست بالرانو وکټ ایستلي ځکه وکټ چې کوم د فاست بالرانو وه. اول ته ولا زموږ چې کوم کوچز دي زموږ چې کوم منیجمنټ دی د پاکستان هغوی ولا سپینران ایستلي دي. شان مسعود کپتاني هم داسې امپریسیو کپتاني نه وه. شان مسعود په کپتانۍ باندې به هم سوالات اوچتېږي خو زیات تنقید چې کوم دی په بابر اعظم کېږي او همیشه په بابر اعظم باندې تنقید کېږي او همدغه چې کوم سپورټ جرنلیسټ دي د تنقید کار چې کوم دی هغه هم بابر اعظم جوړوي. خپله رایه په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.